السلام علیکم. پسینه کې چې کوم نه ډېر زیات درد چې کوم نه اولې راځي، تاسو به خیال کړئ ځینې کسان چې کوم نه داسې چې دلته کې موږ کوم سټرنم د سینې چې کوم اډوکه دی زموږ چې کوم دا چې کوم چیسټ دی د دغه ځای نه چې کوم دی درد شروع شي او داسې په لیفټ سایډ باندې چې کوم دی د شولډر د اوږو ته چې کوم دی ورسېد ډېر زیات درد کوي. ځینې پکې نیک سیټ ته ورسي، ځینې پکې جا مطلب د جامو ته ورسي او ځینې پکې چې کوم دی سیریبرل ریجن ته مطلب هیډ سر ته پکې چې کوم دی هم رسېدی شي. نو نن زه تاسو په وایم چې په دې سینه کې دا درد چې کوم دی اولې پیدا کېږي، دا چې کوم دی د څه د وجې نه پیدا کېږي، د کنډیشن ته مونږ څه وایو، د دې ټریټمنټ مونږ سره چې کوم دی بیا سره سیمټمز علامات یې څه دي، وجوهات یې چې کوم دی مونږ سره څه دي. صحیح ده. په دې ټول باندې تاسو په وایم او د دې مونږ ټایپس قسمونه چې کوم دی کم دي. نو اصل کې دې ته مونږ وایو انجاینا پیکټورس. انجاینا ساده مطلب دی درد او پیکټورس مطلب دغه سره د سینې متعلق یعنی مطلب دا په سینه کې چې کوم دی دا دې ته چې کوم دی سټرنګولیشن چې کوم دی هم ویل کېږي. سټرنګولیشن مطلب دا پانسی یعنی مطلب دا چې ته یو کس داسې راګیر کې دغه مرۍ من ولاس کې نو پانسی کې که نه دا د سټرنګولیشن وایي. نو اصل کې دلته کې مونږ سره چې کومه زړه ته چې کومه سپلای کېږي د کومو رګونو په ذریعې سره نو هغه آرټري څه شي هغه چې کوم دی نو بند شي، د هغې چې کوم دی سټرنګولیشن وشي. نو هغې د وجې نه چې کوم دی نو هارټ ته چې کوم دی سپلای صحیح نه کېږي، چې هارټ ته سپلای صحیح نه کېږي د هغې د وجې نه درد پیدا کېږي سیویر. نو هغې ته چې کوم دی نو مونږ څه وایو دې کنډیشن د انجاینا پیکټورس یا د سټرنګولیشن چې کوم دی نو وایو. ښه it is a severe دا چې کوم دی نو مونږ یو سیویر یعنی مطلب یو شدید درد دی او ریډیټینګ چیسټ پین دی. سیویر ریډیټینګ مطلب دا ټک کول یعنی تلل یعنی مطلب دا د خوریږي صرف په یو ځای باندې چې کوم دی نه دا چې کوم دی مونږ سیویر ریډیټینګ چیسټ پین دی، دی ریډیټ کېږي یعنی مطلب دا خوریږي په مخ کې باندې ځي د څه د وجې نه ډیو ټو لیک آف بلډ چې مونږ چې کله چې کوم دی د وینې کمۍ یعنی د وینې د څه کمۍ د وینې کمۍ مونږ را سپلای ټو هارټ مسل چې کله هارټ مسل د چې کوم دی د وینې سپلای سي هغه چې کوم دی نو کمای او دې ته چې کوم دی نو بیا مونږ اسکیمیا ورته چې کوم دی نو وایو. ښه دا درد چې کوم دی د سره وجې نه پیدا کېږي چې کله مونږ سره بلډ سپلای چې کوم دی هغه هارټ مسلز ته چې کوم دی نه کېږي او هغې ته چې کوم دی نو مونږ مایوکارډیل اسکیمیا وایو. مایوکارډیل مایو مطلب مسل او کارډیل مطلب زړه او اسکیمیا مطلب سره اسکیمیا مطلب دا د وینې کمی چې کله زړه ته چې کوم دی صحیح وینه نه میلاویږي نو هغې ته مونږ مایوکارډیل اسکیمیا وایو. دغه ټایم کې مونږ څه مایوکارډیل اسکیمیا وشي ساده مطلب دا د مایوکارډیل اسکیمیا چې کله هارټ ته چې کوم دی نو اکسیجن صحیح نه میلاوي. ګوره یو مونږ انیمیا که نه انیمیا مونږ وایو خون کې کم یعنی مطلب دا د وینې کمي ته ویل شي د وینې کمي ته ویل شي خو هغه په ټول جسم کې او هغه هیموګلوبین د وجې نه د هیموګلوبین مونږ یو ماده چې دا د اکسیجن وړي د هیموګلوبین د وجې نه د هیموګلوبین مونږ د کمۍ د هغې د وجې نه اکسیجن چې کوم دی جسم ته نه رسي هغې ته مونږ انیمیا وایو. خو دلته کې چې کوم دی مونږ څه اسکیمیا ده دا د وینې کمی دی زړه ته خو دا د هیموګلوبین د وجې نه نه دی دا د بلاکیج د وجې نه دی چې دلته کې مونږ څه دا کورونې آرټري څه شي هغه بنده شي هغه بلاک شي او د وینې سپلای زړه ته کمه شي اکسیجن به ورته کم شي ځکه د وینې کار دا دی اکسیجن چې کوم دی نو وړل دي زړه ته چې کوم دی نو سپلای کول دي د زړه دپاره خو هم چې کوم دی نو وینه پکار ده که نه صحیح ده چې د زړه ته د اکسیجن کمی شو هغې ته بیا مونږ اسکیمیا وایو مایوکارډیل اسکیمیا. صحیح ده. ښه اوس په دغه دوران کې چې کوم دی مونږ څه قسمه کیمیکلز چې کوم دی خارجېږي د مایوکارډیل اسکیمیا په دوران کې چې یو کیمیکل دی چې هغې ته ویل شي بریډیکاینین کیمیکل ریلیزډ بریډیکاینین کیمیکل ریلیز کېږي او دا څه پیدا کوي دا مونږ چې کوم دی نو چیسټ پین چې کوم دی پیدا کوي سیویر چیسټ پین د دې د وجې چې کوم دی په سینه کې چې کوم دی درد چې کوم دی نو څه کېږي هغه بیا محسوسېږي هغه چې کوم دی پیدا کېږي د بریډیکاینین کیمیکل د وجې نه او دا درد چې کوم دی نو دا بیا کم ځای ته چې کوم دی چې د سینې چې کوم دی چېرته ځي چې کوم دی مونږ لیفټ شولډر دی چې کومه کبۍ اوږه ده هغې ته چې کوم دی چې دا شان ځینې وخت پکې نیک دغه ته سټ هم پکې ورسي دا شان جاز جامو ته هم چې کوم دی ورسي دا شان هیډ ته پکې چې کوم دی هم رسېدی شي چې کله دا څه سیویر کیس و. صحیح ده. ښه دا چې مونږ څه انجاینا پیکټورس نو ساده مطلب د وپېژاندو چې په سینه کې درد پیدا کېدل هغه لیفټ اوږې ته بیا سټ ته بیا جامې ته ځینې کیسزونو کې چې کله سیویر شو نو هیډ ته هم چې کوم دی تللی شي نو دغه درد مونږ انجاینا پیکټورس وایو. ښه اوس دا انجاینا پیکټورس چې کوم دی د دې وجوهات چې دی لکه دا د څه د وجې نه پیدا کېږي لومړنۍ وجه اثیروسکلروسس د وجې نه اثیروسکلروسس چې کوم دی څه ته وایي چې کله مونږ څه چې کوم دا میډیم سایز یا کوم لارج آرټري دي چې په هغې کې چې کوم دی نو بلاکیج وشي د څه د وجې نه د کیلشیم ډپوزیشن یا چې کوم دی نو کولیسټرول ډپوزیشن د وجې نه چې کوم دی نو هغه رک څه شي هغه چې کوم دی بلاک شي لکه فرض کړه دا مونږ چې کوم دی یو لارج آرټري ده
په دې کې چې کوم دی نو دغه وشو دا کیلشیم ډیپوزیشن وشو یا د کولیسټرول چې کوم دی نو ډیپوزیشن وشو نو څه چلو شو وګوره دا رګ چې کوم دی دا موږ څه شو دا چې کوم دی موږ ته تنګ شو بلډ سپلای چې کوم دی څه شوه چې کوم دی نو کمه شوه زړه ته د دې د وجې نه چې کوم دی نو څه کېږي موږ څه کېږي د اتیروسکلروسس د وجې نه کېږي چې کله اتیروسکلروسس تا په کوم ځای کې وشي په کرونري آرټري کې وشي کرونري آرټري موږ څه هغه آرټري ده چې دا زړه ته وینه ورکوي زړه خو موږ وایو چې زړه نه ایوټا راوتې ده هغه ټول به آرټریولز کې ډیوایډ شوې ده او جسم ته وینه ورکوي نو زړه ته خو هم وینه پکار ده که نه نو زړه ته چې وینه کوم رګونه وړي هغې ته موږ کرونري آرټري وایو چې کله دې کرونري آرټري کې موږ څه اتیروسکلروسس چې کوم دی نو وشي نو بیا هغې د وجې چې کوم دی څه پیدا کېږي انجاینا پېکټورس چې کوم دی پیدا کېږي دا شان هایپرټنشن د وجې نه هم کېدی شي های بلډ پریشر د وجې نه دا شان د سټرس د پریشانۍ د وجې نه هم کېدی شي دا شان د ایوټک سټینوسس د وجې چې کوم دی هم کېدی شي ایوټک مطلب ایوټا یالی او سټینوسس مطلب تنګېدل چې کله تا هغه چې کوم دی ایوټا څه شي اپانسي شي هغه څه تنګه شي په زړه باندې پریشر زیات پیدا کېږي د دې د وجې نه هم چې کوم دی دا هغه انجاینا پېکټورس پیدا کېدی شي فیملی هسټري هم کېدی شي مطلب جنټک مسله هم کېدی شي پلار مور نیا نیکه چاچی وغیره هغې کې چې د جین موجود و هغې ته دا مسله وه جین ته راغلی دی هایپرلیپیډیمیا د وجې نه هم کېدی شي تاکې لیپډس چې کوم دی نو ډېر زیات شوي دی هغې د وجې نه بلاکیج شوی دی تاکې امبالیزم چې کوم دی نو هم کېدی شي امبالیزم چې کوم دی نو څه ته وایي چې کله موږ د پلیټلیټس اګریګیشن وشي هغه داسې چې کوم دی نو رایوځای شي لکه فرض کړه دا موږ چې کوم دی نو دغه دی یو رګ دی څه چل دی دا موږ یو رګ دی دلته کې پلیټلیټس چې کوم دی نو رایوځای شو داسې او دا رګ چې کوم دی څه کوو دا چې کوم دی نو بند کو اوس چې کله دا رګ بند کو نو دغې کنډیشن ته موږ امبالیزم وایو او چې کوم دا غونډ پکې جوړ شو دې ته موږ چې کوم دی نو څه وایو سوري ترومبوسس ورته وایو او چې کوم دا غونډ پکې جوړ شو دې ته موږ ترومبوس وایو اوس چې کله دا ترومبوس د خپل ځای نه چې کوم دی نو څه شي ډسلاک شي دی روان شي په مخ کې معنی را روان شي او مومنټ شروع کړي او چېرته دلته کې چېرته دا غونډۍ چې کوم دی نو ونښته نو اوس دا دی چې را روان شو دی بیا ترومبوس نه دی ته بیا موږ امبولس وایو او چې دلته کې ونښته دا ځای بند دی کو نو دې ته موږ امبالیزم چې کوم دی نو وایو امبالیزم د وجې نه هم کېدی شي دا شان چې کوم دی دا څه د بلاکیج د وجې نه چې کوم دی هم کېدی شي د څه بلاکیج اف کرونري آرټري موږ چې کومه کرونري آرټري چې هغه هارټ ته چې کوم دی نو وینه سپلای کوي نیوټرینز او اکسیجن سپلای کوي د هغې د بلاکیج د وجې نه هم دا څه انجاینا پېکټورس کېدی شي دا شان انکریز ډیمانډ اف اکسیجن چې کله تاسو باندې چې کوم دی څه درشي د اکسیجن ډیمانډ چې کوم دی څه واشي ډیورینګ ایکسرسایز د ایکسرسایز په وخت باندې فرض کړه کس دی هغه ایکسرسایز چې کوم دی داسې نه کوي پوه شوې نازک دی او چېرته په غرمه نه خېږي یا چېرته څه مسله راپېښه شوه منډه چې کوم دی نو وهي نو چونکې دی خو ایکسرسایز سره عادت نه دی دلته خو چې کوم دی نو دومره زیات اکسیجن به چې کوم دی نه میلاوېدو خو چې دی اوس ایکسرسایز کوي نو د اکسیجن ډیمانډ سې واچو او اکسیجن ډیمانډ سې واچو دی خو لا عادت شوی نه د ایکسرسایز سره د هغې د وجې نه د ایکسرسایز په دوران کې چې د اکسیجن ډیمانډ سې واچو د هغې د وجې نه دا په سینه کې درد راتلی شي انجاینا پېکټورس چې کوم دی کېدای شي دا شان may cause heart attack دا heart attack چې کوم دی هم کاز کولی شي فیوچر په مستقبل کې نو یاره ظاهره خبره ده چې موږ هسې اتیروسکلروسس چې کوم دی په کرونري آرټري کې وشو یا دا شان هایپرټنشن شو یا دا شان کرونري آرټري چې کوم دی د هغې بلاکیج شو امبولس پکې چې کوم دی جوړ شو د وینې سپلای چې کوم دی نو هارټ ته کمه شوه نو که چېرې دا کیس سیوا شو د زیات وخت لپاره شو تا ته هارټ اټیک چې کوم دی نه کېدی شي ستا چې کوم دی نو هارټ انفېکشن چې کوم دی کېدی شي صحیح ده ښه نو دا موږ څه وجوهات شو چې د دې د وجې نه انجاینا پېکټورس یعنې مطلب سینه کې دا درد پیدا کېږي د دې ټایپ سوري موږ درې قسمه انجاینا ده موږ څه یو موږ سټیبل انجاینا ده بل موږ انسټیبل انجاینا ده بل موږ څه ویزوپلاسټیک یا چې کوم دی نو پنیمټل انجاینا ده ښه درې وړ خاصان دي غور سره ورته وکړه سټیبل انجاینا ساده مطلب دا دی چې کله ته سټیبل یې ته په ځای باندې چې کوم دی نو څه یا سټیبل یې مطلب دا چې ایکسرسایز یا نور څه چې کوم دی نه کوې نو بیا به تا ته چې کوم دی دا انجاینا چې کوم دی داسې نه کېږي لکه څنګه نو زه دې پوهیم ګوره موسټ کامن زیاتره چې کوم دی نو خلکو کې دا یوه انجاینا دا سټیبل انجاینا پین ډیورینګ ایکسرسایز درد چې کوم دی په سینه کې پیدا کېږي په کوم وخت کې د ایکسرسایز په دوران کې دا ته ما وایي چې چېرته د ایکسرسایز نه کوې په غر باندې یا په بل څه باندې چېرته خېږي یا چې کوم دی نو چېرته زیات ورزش چې کوم دی نو وکړې نو هغه ټایم کې درد پیدا کېدی شي ځکه چې د اکسیجن ډیمانډ به چې کوم دی سیوا کېږي او دا درد چې کوم دی یوزولي لاست ا فیو منټس دا چې کوم دی دومره زیات وخت نه بل دا چې کوم دی یو څو منټه تقریبا 15 منټه یا 15 منټونه سیوا کېدی شي 20 منټو پورې چې کوم دی رسېدی شي صحیح ده او دا ریلیف کېږي څنګه یعنې مطلب دا ښه کېږي څنګه بای ریسټ د ریسټ په ذریعې سره ښه کېږي نه ظاهره خبره ده د ایکسرسایز په دوران کې د اکسیجن ډیمانډ سې واشو ته به د اکسیجن ډیمانډ څنګه راکمې ریسټ پکې آرام پکې او یا چې کوم دی دا شان نایټروګلایسرین چې کوم دی استعمالېږي نایټروګلایسرین چې کوم دی دا موږ څه څه دی دا موږ څه ویزوډایلیټر دی یعنې مطلب دا دی چې دا رګونه څه کوي دا پیلاوي دا رګونه کلاوي نو چې رګ دې کلاو کو نو بیا چې کوم دی تا ته کار اسان شو
نو دا نایتروګلایسرین دا دوايي دا ګولۍ دا خلک دا د مریضانو سره چې کومې د مریضانو سره چې کوم دی موجودې په جیبونو کې چې کوم دی ځان سره ایښي ځکه دا مسله خو درد چې کوم دی سیویري سړی بیا تنګه نو چې څنګه ایمان دا درد راځي نه دا ګولۍ هغه کیدي کوم ځای کې د ژبې د لاندې کیدي چې زر چې کوم دی نو موږ څه شي دا چې کوم دی نو حل شي ښه نو دا موږ سټیبل انجاینا شو یعنی مطلب دا چې کله ته سټیبل یې نو په تا باندې درد نشي راتلی خو چې کله ته انسټیبل شوې یعنی مطلب دا تا ایکسرسایز شروع کو یا منډه تر دا هر څه کې بس مطلب ایکسرسایز دې شروع کو نو بیا به تا ته چې کوم دی انجاینا کېږي هسې چې ته په رست کې پروت یې نو دا تا ته نشي کېدی خو چې که تا ایکسرسایز شروع کو بیا تا ته کېدی شي دا موږ سټیبل انجاینا شوه بل دی موږ ته انسټیبل انجاینا یعنی مطلب دا ته به انسټیبل یې بیا به هم چې کوم دی تا ته څه کېږي انجاینا به ته چې کوم دی نو کېږي یعنی مطلب دا که ته په ریسټ کې او که ته په موشن کې یعنی مطلب که ته په ځای او که ته ګرځې که ته ایکسرسایز کې او که نه کې تا ته به چې کوم دی نو دا انجاینا کېږي هغې ته موږ انسټیبل انجاینا وایو ایز ویل ایز ډیورینګ ریسټ دا په ریسټ کې چې کوم دی هم تا ته کېدی شي پین مې بي پرولانګ دې کې دا درد چې کوم دی سیوا کېدی شي هلکه ولې سیوا کېدی شي ځکه چې دلته کې مونږ چې کوم دی نو بلاکیج کېږي د څه د وجې نه د کولیسټرولو د وجې نه یا چې کوم دی ته ویلی شي ترومبوس د وجې نه یا که چېرې ترومبوس تا جوړ شو هغه مخکې لړ او ځای بند کړو مطلب امبولس د وجې نه چې کوم دی نو هم دا ښځه کېدی شي نو ګوره تا ښځه رګ بندېدل تا ښځه بلاکیج کېدل رګ د ښځه چې کوم دی څه شو هغه بلاک شو نو چې رګ تا ښځه بلاک شو نو هغه که بیا ته په ایکسرسایز کې او که ته بیا په رست کې که په رست کې پروت یې او ستا رګ بلاک شو هم تا ته انجاینا کېدی شي تا باندې د زړه درد راتلی شي نو انسټیبل انجاینا مونږ داسې انجاینا ده چې دا مونږ سره ترومبوس د وجې نه چې کوم دی نه کېدی شي ته شارټکټ ویل شي یعنې د بلاکیج د وجې نه کېدی شي د دغه د رګ او دا تا ښځه په رست کې هم کېدی شي دا تا ښځه په موشن کې هم کېدی شي یعنې ایکسرسایز دوران کې بل دی موږ سره ویزوپلاسټک انجاینا یا د پرنس میټل انجاینا هم ویلی کېږي ویزوپلاسټک ویزو مطلب رګونه یعنی مطلب دا دی ویزوپلاسټک چې کله مونږ چې کوم دی نو سپازم چې کوم دی نو جوړ شي په ویسلز کې صحیح دی سپازم آف ویسلز او چې کله په سپازم کې تا ښځه سپازم چې کوم دی جوړ شو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو بلډ سپلای هارټ ته کمه شوه اکسیجن ورته چې کوم دی نو کم شو هغې د وجې نه چې کوم درد په سینه کې پیدا کېږي نو هغې ته مونږ ویزوپلاسټک انجاینا یا د پرنس میټل انجاینا چې کوم دی نو وایو ساده مطلب دا دی سپازم څه ته وایي ول سپازم اورېدلی دا مونږ هسې یو رګ دی څه شی دی دا مونږ هسې رګ دی سپازم څه ته وایي چې کله مونږ هسې دې رګ سره څه چلو شي دې داسې شي داسې شو ګوره دا رګ مونږ هسې تنګ شو سپازم ته چې کوم دی شو دې ته چې کوم دی مونږ سپازم وایو پوه شوې یعنې فرض که تا چې کوم دی نو هغه پکونۍ خلکو پر سر هغه اوږده غونډې چې کوم دی یا بل سره چې کوم دی نو راواغېستل او چې هغې له ته داسې زور ورکړي او ته دې ځای نه لرې غونډې په دننه کړو نو دې ته مونږ سپازم وایو نو سپازم آف ویسلز دې ته مونږ ویزوپلاسټک چې کوم دی وایو چې دا مونږ ویزوپلاسټک انجاینا ده نو په دې کې د ویسلز چې کوم دی څه وشي سپازم وشي چې داسې سپازم وشو اوس ته ما ته ووایه د اکسیجن سپلای نیوټرین سپلای او به زیاته کې کمه اوس پسې کوم دی نو کمیږي ښه نو ګورې کین هیپن اني ټایم او دا تا سره چې کوم دی نو اني ټایم چې کوم دی نو کېدی شي پوه شوې ښه ځکه چې سپازم چې کوم دی جوړېدی شي دا تا سره اني ټایم کېدی شي په دې کې ایتھیروسکلیروسس مے اور مے ناٹ بی پریزنټ تا ښځه که پکې ایتھیروسکلیروسس یو کني یعنې مطلب دا دی یو خو که تا ښځه ایتھیروسکلیروسس پکې چې کوم دی وشو دلته کې نو دا ښځه بلاکیج کېدی شي خو که دا ښځه ایتھیروسکلیروسس چې کوم دی نه د کولیسټرول او یا د کیلشیم ډیپوزیشن چې کوم دی نه بیا هم تا کره سپازم جوړ شو نو د ایتھیروسکلیروسس د وجې نه چې کوم دی نو هم تا ښځه ویزوپلاسټک انجاینا چې کوم دی کېدی شي په دې کې چې کوم دا مونږ له چیسټ پین دی چې کوم دا درد دی چې بیا په مخکې باندې خورېږي دا مونږ چې کوم دی نو سیله پرولانګ یعنې مطلب نور ریزال یعنې دا چې کوم دی نو مونږ ښځه دوره زر چې کوم دی نه حل کېږي دا چې کوم دی مونږ زیات ټایم لي ولې زیات ټایم لي ځکه یو خو ګوره که سپازم چې کوم دی نو لږ نو دغه ټایم کې بلډ سپلای چې کوم دی نو هغه بیا هم لږه ډېره به چې کوم دی نو کېږي نو ګزاره به کېږي ستا درد چې کوم دی نو بیا کېدی شي خو که سیویر پلازم او ډېر زیات چې کوم دی دا ښځه څه چل شوی سپازم دا ښځه شوی وه سیویر سپازم او در ښځه ډېر زیات چې کوم دی رګ دغه چې کوم دی داسې راجوړ شوی وه نو بیا به ستا درد څنګه وجوړېږي ته ما ته ووایه دا خو سپازم شوی دی دا خو چاته د بلاکیج یا دغه د وجې نه دی شوی چې هغه به چې کوم دی نو ختم کړي سپازم چې کوم دی شوی دی دې لپاره به بیا انجیوپلاسټي کوي سټنټ به پکې چې کوم دی لګوي پوه شوې ښه نو دا بیا موږ نه ریزالو کېږي دې لپاره بیا انجیوپلاسټي مطلب اپریشن ضرورت چې کوم دی بیا لازمي د دې د وجې نه په تا باندې هارټ اټیک هم راتلی شي ځکه چې زړه ته سپلای چې کوم دی نو څه شوه کمه شوه یا مایوکارډیل انفیکشن د هم کېدی شي مایو مطلب مسل کارډیل مطلب زړه یعنې د زړه مسل او انفیکشن مطلب څه ته وایي چې کله ټیشوز موږ څه مړه کېږي چې زړه ټیشوز تا څه مړه شو خو څه چل به کېږي هارټ اټیک به چې کوم دی راځي که نه نو دا درې قسمه چې کوم دی موږ څه انجاینا دي نو دغه یو ته به موږ ویزوپلاسټک انجاینا وایو ساده مطلب
स्टेबल انجاینا داسې انجاینا ده چې دا کله ته ایکسرسایز کوې نو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو تا باندې دا درد راتلی شي. انسټیبل انجاینا که ته ایکسرسایز کوې او که ته په رست کې تا باندې راتلی شي. او ویزوپلاسټیک انجاینا دا داسې انجاینا ده چې دا د اتیروسکلروسس وایي د هغې د وجې نه کېږي بلکې د سپازم د وجې نه کېږي چې لکه د تا هغه څه چې کوم دی څه چلو شو رګ د چې کوم دی په خپله داسې راجوخ شو. صحیح ده. ها اوس د دې سیمټمز علامات څه دي څنګه به ته وایې چې دا مونږ څه انجاینا پیکټورس نه او تاسو ته ما سټارټ کې هم وایي په دې کې څه ځای کېږي پین سٹارٹ مونږ درد چې کوم نه شروع کېږي فرام لیفټ سایډ د لیفټ سایډ نه د څه اف چیسټ یعنی مطلب مونږ چې کوم سټرنم نه ګوره زمونږ د سینې چې کوم دا هډوکی دی د سټرنم ویل کېږي د دې سټرنم شاته نه چې کوم دی دا درد څه کېږي دا چې کوم دی نو سټارټ کېږي او کم طرف ته چې کوم دی ځي ریډیټس دی چې کوم دی ځي تک ته چېرته ځي ټو دی شولډر طرف ته ځي خو لیفټ سایډ ته صحیح ده د کوي سایډ ته د شولډر ته چې کوم دی راشي چې سیویري نیک ته هم پکې راشي که چېرې نور سیویري جامو ته هم پکې راشي که چېرې نور سیویري نو سریبرل ریجن ته پکې هم راتلی شي یعنې مطلب هیډ ته پکې چې کوم دی هم دا درد راتلی شي. صحیح ده. نو دا مونږ چې کوم دی هغه علامات دي او بل مین علامات یې مونږ سره سویټینګ دی. سویټینګ مطلب پسینه آنا یعنې مطلب دا خولې راتلل. دغه ټایم کې مونږ چې کوم دی ډایپورسس وشي. ډایپورسس مطلب څه دی چې خوله چې کوم دی د هغه د حد نه سیوا راځي نو چې چاته انجاینا پیکټورس چې کوم دی نو شوی په هغه باندې به حد نه سیوا خوله راځي یا خو به هغه د ایکسرسایز په دوران کې راځي یا که ایکسرسایز کوي او که نه کوي نو هم به پرې راځي لکه څنګه چې مونږ سره دا کنډیشن دی او دا کنډیشن دی که دی کې دا ایکسرسایز کوي او که نه کوي ځکه چې سپازم جوړ شوی یا بلاکیج جوړ شوی دی نو چې کله د حد نه سیوا خوله راځي ډېره زیاته خوله چې کوم دی نو راځي. صحیح ده. نو هغې دا مونږ سره یو مین علامت دی یو مین سیمټم دی د څه د انجاینا پیکټورس. د دې ډایګنوسس به څنګه کوو دا به څنګه را معلوموو ای سی جي به کوو الکتروکارډیوګرافي به چې کوم دی نو کوو. صحیح ده. د دې د وجې نه به مونږ چې کوم دی نو هارټ ډیزیزز را معلوموو چې کوو به چې هارټ ته سپلای چې کوم دی څنګه ده دا شان ټروپونین لیول به چې کوم دی چې کوو. ټروپونین چې کوم دی مونږ یو قسم د پروټین دی چې دا مونږ سره د هارټ چې کوم مسلز دي کومې پټې دي په هغې کې چې کوم دی نو موجود دي او دا مونږ سره کارډیک بایو مارکر دی. کارډیک مطلب زړه بایو مطلب زندگی مارکر مطلب نشاندهی کول دا مونږ مارکر دی که دا مارکر څه کار کوي نشاندهی کوي که نه نو دا شان ټروپونین هم دا مونږ سره نشاندهی کوونکی دی خو په څه کې په زړه کې د زړه په پټو کې نو چې کله دا هغه څه دا ټروپونین لیول انکریز شو دا هغه څه مې چې پورته کړی چې کله انکریز شو مطلب دا چې دا هغه پرابلم څه مسله هغه څه پیدا شي نو ته ویلی شي چې د هارټ چې کوم مسل دی په هغې کې انجري زخم یا وغیره نور څه چل پکې چې کوم نه شوی دی ټروپونین لیول سیوا کېدل په هارټ کې مسله سیوا کېدل دا مونږ څه یو کارډیو بایو مارکر دی. دا شان د کولیسټرول لیول چیک کول دی که چېرې کولیسټرول ته هغه سیوا و نو کېدای شي چې دا هغه څه چې کوم دی نو څه چل شوی یا دا مونږ چې کوم LDL دی لو ډینسټي لیپوپروټین کوم چې خرابه چربي ده مطلب چې کوم خراب کولیسټرول دی چې هغه کله ته په جسم کې چې کوم دی نو سیوای د هغې د وجې نه بلاکیج کېدای شي نو ته به د کولیسټرول لیول چیک کړې دا مونږ څه ورسپیکټر دی. صحیح ده. دا شان کرونري اسسمنټ به چې کوم دی نو کې اسسمنټ مطلب جانچ پړتال به چې کوم دی کې چیک کې به کرونري آرټري به چې کوم دی چیک کې چې لکه په دې کې سپلای چې کوم دی نو مونږ څنګه کېږي. صحیح ده. زړه نو دا ډایګنوسس به چې کوم دی کې اوس د دې ټریټمنټ به څنګه کوي ډایګنوسس خو مونږ ووایو چې مونږ باید انویسټیګیشن به چې کوم دی څنګه کوو څنګه به رامعلوموو. اوس د دې ټریټمنټ علاج به چې کوم دی نو سي علاج د دې لپاره چې کوم دی نایټروګلایسرین چې کوم دی مونږ څه قسم د دوايانې دي چې دا چې کوم دی استعمالېږي دا مونږ څه ویزو ډایلیټر دی. ویزو مطلب رګونه ډایلیټر مطلب کلاول یعنې دا دغه څه رګونه چې کوم دی نو کلاوی او دا مونږ څه چې کوم دی په ایمرجنسي کیسز کې چې کوم دی څه واقع بیلو ټنګ مطلب چې دا د ژبې د لاندې خلک دا ګولۍ چې کوم دی نو کېدي چې زر حل شي. صحیح ده. او دا په ایمرجنسي کې چې کوم دی استعمالېږي او خاص کر مونږ چې کوم سټیبل انجاینا ده دا چې کوم دی ایکسرسایز په وخت کې تاسو سره دا چلو شو نو دې کسانو سره په جیب کې دا ګولۍ پرتې او روایلي او د ژبې د لاندې چې کوم دی نو زر کېدي. صحیح ده. د هغې د وجې نه چې کوم دی څه کېدای شي انجاینا پیکټورس هغه چې کوم دی نو به حل کېدای شي یعنې مطلب دا دی چې درد هغه څه ختمېدای شي. دا شان په ځینې کیسز کې ان اډیشن ویزوپلاسټیک انجاینا په ویزوپلاسټیک انجاینا کې چې کوم دی نو مونږ اډیشن کولی شو د څه آلسو ریسپانس په دې کې مونږ څه ریسپانس دی مونږ چې کوم دی نو سی بي مطلب کیلشیم چینل بلاکرز کیلشیم چینل بلاکر مونږ څه قسم د دوايانې دي چې دا د څه لپاره استعمالېږي دا مونږ څه کرونري چې مونږ دا کومه کرونري آرټري ده په هغې کې کوم سپازم دی هغه څه کوي هغه راکموي فرض کړه دا کرونري آرټري ده په دې کې سپازم شوی دی نو مونږ سره د کیلشیم چینل بلاکر کار څه دی چې دی دا سپازم چې کوم دی لږ داسې کلاوی یعنې مطلب دا دی دا مونږ سره سپازم دی دا مونږ سره چې کوم دی نو فرض کړه داسې سپازم شوی دی نو د دې کیلشیم چینل بلاکر کار څه دی چې دی دا سپازم چې کوم دی لږ کم کړي لږې داسې کړي
نو مسله چې کوم دی نو حل شي ځای ده. ها نو دغه شان په دې یو کې په ویزوپلاستیک کې پکې چې کوم دی نو مونږ څه پکې دا هم استعمالېږي دا سی سی بي کیلشیم چینل بلاکرز هم پکې چې کوم دی نو استعمالېږي. ها دغه شان اسپرین پکې استعمالېږي یا دغه شان کلوپوډوګریل پکې هم استعمالېدی شي. اسپرین او کلوپوډوګریل چې کوم دی دا مونږ څه بلډ تھینر دی خو دا مونږ څه انټي پلیټلیټ ड्रग्स ब्लड थिनर्स दी. ब्लड थिनर मतलब विना नॉर्मल दai څنګه विना नॉर्मल دای موږ څه انټي پلیټلیټ ड्रग्स دي. انټي مطلب خلاف، پلیټلیټ مطلب د پلیټلیټ خلاف چې موږ څه درې قسمه سیلز دي کوم چې موږ څه وینه دا درې قسمه دي کنه. ار بي سي دا ریډ بلډ سیل دي موږ څه دا شان چې کوم دا دبليو بي سي دا وایټ بلډ سیل دا شان پلیټلیټس دي. ان چې کته دي پلیټلیټس اګریګیشن کېږي نو دا خو موږ ترومبوس وایو هغه په نامه دا موږ ترومبوسس چې کوم نو وایو کنه چې کله دا څه چې کوم نو څه چالو شو ترومبوس داخله شو کوم نو جوړ شو دا غیر وجه چې کوم دا څه رګ باندې دي شي. نو اوس په ټریټمنټ کې چې دا مسله چې کوم نه ترومبوس د وجه نه وا مطلب د پلیټلیټس اګریګیشن شو هغه به چې کوم نه څنګه کمه دا یې په بابت اسپرین استعمال یا با کلوپوډوګریل چې کوم نه استعمال دی دا موږ څه انټي پلیټلیټ ډرګز دي. دا چې کوم نه دا څه د پلیټلیټ اګریګیشن څه کوي هغه د چې کوم نه ختمای چې پلیټلیټ اګریګیشن نه کېدو ترومبوس باندې جوړېدا چې ترومبوس د وجه مسله ونه ترومبوس به ختم شي. چې ترومبوس ختم شو نو دا څه انجن اپیکټورس علاج چې کوم نه کېدې شي ځکه دا موږ د سره لپاره استعمالېږي د بلاکیج لپاره استعمالېږي د څه ځکه چې موږ څه یا ترومبوس یا امبول جوړ شي. تاسو ته ما ووي دلته کې د پلیټلیټس اګریګیشن شو نه دا موږ ترومبوس وایو چې دا ترومبوس د خپل ځای نه ډیسلاک شو په مخ کې باندې روان شو بل ځای کې ونښتل چې دا روان شو دته بیا موږ امبولس وایو او چې کوم ځای کې ونښلي نه په نامه دا بیا موږ امبولیزم چې کوم نو وایو. دا نو ترومبوس یا د امبولیزم د ختمېدو د وجې د ترومبوس د وجې نه چې دا ترومبوس ختم شي دا غیر لپاره استعمالېږي اسپرین او کلوپوډوګریل وغیرہ دا چې کوم نه استعمالېږي دا څه قسم ته دوايان ښه که چېرې دوايانو سره چې کوم نه کار نه کېږي مسله چې کوم نه سیویري بیا به د انجیوپلاسټي چې کوم نه کېږي. انجیوپلاسټي دا موږ څه ماډرن ټیکنیک دی چې دا آسان دی موږ څه په دې کې سټنټ چې کوم نه کېښودی شي او ځکه آسان دی چې ډز ناټ ریکوایر اوپن هارټ سرجري په دې کې چې کوم نه زړه کلاول پکې چې کوم نه نیسي دا په انجیوپلاسټي کې او دا غیر وجه چې کوم نه بیا څه چل کېږي سپازم چې کوم نه بیا نه جوړېږي یعنی مطلب دا موږ سپازم دی او په دلته کې چې کوم نه چې دا تاسو سپازم شو کنه نو دلته کې اوس ته سټنټ ولګي یعنی مطلب هغه سپرنګ ونګي چې کوم نه ولګو دا سپرنګ ونګي چې کوم نه تا ولګو نو دا سپازم داسې کلاو شو کنه اوس دا سپازم بیا تنګېدی نشي نور سپازم چې کوم نه تاسو نشي سیوا کېدی چې نور سپازم تاسو نشو سیوا کېدی رګ تاسو نشي باندې نو دغه اپریشن ته موږ سوای انجیوپلاسټي وایو. اوس انجیوپلاسټي انجیوګرافي او دا څنګه اوپن هارت سرجري ان شاء الله دا په نیکسټ لیکچر کې وایو چې دا موږ سره د زړه چې کوم نه څنګه موږ څه سرجریان دي نو په دې باندې چې کوم نه ان شاء الله ډیټیل سره چې کوم نه کلاس نو آی هوپ چې نن به تاسو پوه شئ یا چې سټرنم مطلب چې کوم د سینې اډوګي د دې نشه د درد څنګه پیدا کیږي اوږی ته څنګه دي دا شان اوږی طرف ته کبي سټ چې کوم دی بیا نیک سټ ته دا شان دغه ته جامو ته جاستم چې کوم نه رسیدي دا شان سر ته چې کوم نه هم رسیدي مین وجه چې کوم نه سره شکل مونږه سا په کورونري آرټري کې چې کوم نه بلاکیج وشي یا پکې ایتھیروسکلروسس وشي مطلب هم بلاکیج دی چې مطلب دا تاسو سا کورونري آرټري څخه بلاک شي یعنی بلډ سپلای د خاصه هارت ټکم شو دا درد سره وجنه پیدا کیږي بزان صدا خبره یادو ساته شکل بلډ سپلای هارت ټکم شو دا زړه دی زړه یو پمپ دی دا زموږ جسم د وینې چې کوم نه ورکای ورته اکسیجنیټډ بلډ ورته ورکای ډي اکسیجنیټډ نه دي نو خود د لپاره خو په خپل هم د وینې ضرورت کنه نو دته چې کوم رګونه راغلي هغه ته موږ کورونري آرټري وایو او چې دا کورونري آرټري کې بلاکیج شو هارت سپلای کم شو هارت اکسیجن کم شو هارت نیوټرینز کم شو چې هارت نیوټرینز کم شو په هغه باندې بوج پیدا کیږي او د دې وجه نه چې کوم نه دا کنډیشن د بیا موږ څه وایو مایوکارډیل اسکیمیا وایو او د مایوکارډیل اسکیمیا په دوران کې چې کوم نه لګا کم کیمیکلز چې کوم نه ریلیز کیږي قسمه لګا موږ سبا کې بریډیکاینین شو او د دې بریډیکاینین د وجه نه چې کوم نه موږ را چیسټ پین چې کوم نه پیدا کیږي او ادر بیا لیفټ سایډ ته داسې کوم نه خوريږي آی هوپ چې دا به چې کوم نه تیری ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به چې کوم نه موږ انجیوپلاسټي انجیوګرافي او دا شان چې کوم نه اوپن هارت سرجري باندې به چې کوم نه ډیټیل سره خبر کو چې تاسو انجیوپلاسټي انجیوګرافي او دا شان اوپن هارت سرجري چې کوم نه پیژنئ نو په شارټ کټ په ماته په کمنټس کې چې کوم نه ولیکئ چې انجیوګرافي څه ته وایي انجیوپلاسټي کې چې کوم نه څه چل کېږي او اوپن هارت سرجري کې چې کوم نه څه چل کېږي بلې ویډیو راته پر موږ اجازه راکړئ و ما غوښنه لل بلا جزاکم الله خیر